أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. یقینا هغه کسان چې پټوي هغه چې موږ نازل کړي دي واضح دلایل او هدایت وروستو د هغې نه چې موږ بیان کړی دی د هغې د خلقو ته فی الکتاب په کتاب کې اولئک یلعنهم الله دغه کسان لعنت کوي الله پاک په دوی باندې او لعنت لیږي په دوی باندې لعنت لیږونکي الا الذین تابوا واصلحوا مگر هغه کسان چې توبه وباسي او ټیک کې خپل اعمال وبینوا و بیان وکړي فاولئک اتوب علیهم نو دغه کسان زه به مهرباني وکړم په دوی باندې وانا التواب الرحیم او یقینا زه خاص توبه قبلونکی او ډیر مهربانه یم. ربط د مخکې سردار دی چې مخکې حکم د تحویل د قبلې بیان شو. مسلمانانو قبله بدله شوه د بیت المقدس نه هغو مخ که کعبې ته بیت الله شریف ته. نو دا خبره د یهودو په کتاب کې وه چې دا آخري پیغمبر چې دی به د دوو قبلو پیغمبر وي. تورات کې باقاعده دا حکم لیکلی شوی لیکن دوی هغه خبرې پټې کړې خلکو ته واضح نه کړې ځکه چې خلکو ته پته لګېدلی عوامو ته انپړو خلکو ته چې دا پیغمبر د دوو قبلو پیغمبر دی بیت المقدس ته به هم مخ کوي او کعبې ته هم نو بیا خو د اعتراض څه ځای نه و او د دوی مقصد خو دغه د یهودو او د نصاراو د عالمانو هغه اعتراضات و چې په دې پیغمبر باندې په څه طریقه باندې اعتراض وکړي. یا مخکې آیات کې وفرمایل دویم ربط دا دی چې الله پاک شاکر دی او علیم دی قدردان دی الله پاک بدله ورکوونکی دی او پوهه دی په هر څه باندې. نو الله پاک د ټولو اعمالو بدله ورکوي لیکن الله پاک ثواب نه ورکوي هغه چاته چې هغه حق پټوي. ان الذین یکتمون هغه کسان چې هغو پټوي هغه څه چې الله پاک نازل کړي دي دا واضح دلایل دی او هدایت دی وروستو د هغې نه چې هغه الله پاک بیان کړي دي خلقو ته په کتاب کې نو دغه کسانو باندې لعنت دی د الله او لعنت دی د لعنت کوونکو. مګر د دې نه مستثنا خلق هغه دي چې او توبه وباسي اصلاح وکړي بیان وکړي نو دغه کسان الله پاک فرمایي چې زه په دوی باندې مهرباني کوم او زه توبه قبلوونکی مهربانه یم. نو کوم کسانو چې دلایل او هدایت پټ کړی نو د دې نه مراد یهود او نصارا دي. ان الذین یکتمون ځکه چې دوی د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د نبوت هغه صفت چې و هغه یې پټ کړی و دین یې پټ کړی و هغه چې کوم دین راوړی دی هغه یې پټ کړی و. د دوی په کتابونو کې د نبي علیه السلام د بعثت او د هغه متعلق صفات هر څه لیکلی شوي تورات او انجیل کې دا هر څه لیکلی شوي نو دوی هغه هر څه پټ کړي او طبري وایي چې عبدالله بن عباس رضی الله عنه فرمایي چې معاذ بن جبل او سعد بن معاذ او خارجه بن زید رضی الله عنهم اجمعین دوی د یهودو د علماو نه تپوس وکړو چې په تورات کې د نبي علیه السلام متعلق څه لیکلی شوي دي نو دوی هغه خبره پټه کړه هغه یې ښکاره نه کړه دا ښکاره کول نه انکار وکړو نو دا آیت نازل شو. او ماوردي چې کوم دی النکت والعیون د هغه کتاب دی هغې کې لیکلي دي چې دا پټوونکي شو دا کعب بن اشرف و کعب بن اسد و ابن سوریه زید بن تابوت دا د یهودو غټ غټ مشرانو عالمانو هغوی هر څه پټ کړي. نو آیت خو نازل شوی دی په خاص کسانو کې چې هغه یهود دي لیکن حکم د هغې عام دی
نو د دې په وعید کې هر هغه څوک داخل دی چې هغه حق پټوي، چې الله پاک کوم حق نازل کړی دی قرآن کې هغه پټ کي، نو په هغو باندې لعنت دی د الله لعنت دی د لعنت کوونکو. صحابه کرامو هم دقه د دې آیت نه فهم کړې ده چې څوک پټوي د قرآن نه حق، نو هغه د دې مستاق دی. د دې وجې نه حدیث کې راځي ابو هریره رضی الله تعالی عنه فرمایي چې که په الله په کتاب کې دا آیت نه وی نازل شوی نو ما به احادیث هغه تاسو ته نه بیانوله او بیا د دې آیت تلاوت وکړو. د دې نه دا معلومیږي چې حق پټول عام دي. هر حق چې پټوي هر څوک چې پټوي هغه په دې وعید کې داخليږي، په هغو باندې به د خدای هم لعنت او د لعنت کوونکو لعنت به هم وي. دغسې د عثمان رضی الله عنه نه هم هغه نقل دي، بخاري کې حدیث دی چې هغه وایي که دا آیت ما ته نه وی معلوم نو ما به هېڅ چاته احادیث نه بیانوله، خو بیا په کتمان حق کې زه راځم. ابو هریره رضی الله عنه فرمایي چې نبی علیه السلام فرمایي چې چا سره یو علم او د هغې متعلق د هغه نه تپوس وشي هغه یې پټ کړي نو د قیامت په ورځ به ده ته د اور واګې واچولی شي په خوله کې. ابو نصر حمیدي چې کوم دی هغه وایي چې خدای پاک چاله علم ورکړی نو هغه دې په پوره کوشش سره علم خور کړي، اگر چې په دغه سلسله کې هغه ته مشقت پریوځي او خپلې پیسې خرج کړي که دغسې ونه کړي نو دا علم به ختم شي. نو کوم کسان چې حق پټوي نو په هغو باندې لعنت دی، د لعنت کوونکو نه مراد څوک دي؟ دا فرشتي دي یا جنات او انسانان دي چې په هغې کې کوم مؤمنان دي هغو پې لعنت وایي، یا د جنات او انسانان نه علاوه نور حیوانات او حشرات چې دي هغو پې هم لعنت وایي. لکه ابن جریر وایي چې مجاهد وایي چې حیوانات او حشرات الارض لعنت کوي په دغسې خلقو باندې، او هغه وایي چې د بني آدمو د ګناهونو د وجې نه موږ د باران نه محرومه شو، هغو پې لعنت کوي. دا خبره ده چې کتمان حق خو په کار نه دی، خو بعضې داسې خبرې چې هغه هر چاته بیانول هم نه وي په کاره، څه خبرې چې کوم دی هغه پټې ساتل پکار دي. ځکه نبي علیه السلام فرمایي چې خلقو سره تاسو خبرې کوئ د هغو د عقلونو مطابقه، چې څومره د هغو عقل دی هغسې خبرې ورسره کوئ. بعضې داسې خبرې چې هغه د عوامو په مخ کې بیان شي نو هغوی په هغې به نه پوهېږي نو فتنه او فساد کې واقع شي. نو علي رضی الله عنه فرمایي چې تاسو د خلقو مخکې داسې حدیث بیانوئ چې هغه تاسو پیژنئ. آیا تاسو دا خوښوئ چې د الله او د الله د رسول تکذیب وشي؟ بعضې داسې خبرې چې هغې باندې پوه څوک نه شي بیا د خدای او د خدای د رسول تکذیب کوي، هغه دروغجن ګڼي. ابو هریره رضی الله عنه فرمایي چې ما سره د نبي علیه السلام نه چې ما ته کوم علم را رسېدل دی دا په دوه قسمه دی، دوه قسمه علم ما محفوظ کړ دی. یو هغه علم دی چې هغه ما په خلقو کې خور کو، او بل هغه علم دی که هغه ما خور کو او خلقو ته مې ووي دا خلق به زما سټ په توره ووهي. او عبدالله بن مسعود رضی الله عنه هم فرمایي چې د خلقو په مخ کې هغه احادیث بیانوي چې د هغو د عقلونو مطابق وي، او هسې نه چې د خلقو دپاره هغه فتنه جوړه شي چې د هغو د عقل مطابق نه وي نو د هغو دپاره فتنه جوړه شي. او کثیر بن مره وایي چې د بېوقوفه خلقو په مخ کې د حکمت خبرې بیانول چې کوم دی هغه مه کوئ ځکه هغو به ستاسو تکذیب وکړي. او حذیفه رضی الله عنه هغه هم فرمایي، طبراني کې حدیث دی، که زه وغواړم نو زر خبرې به تاسو ته بیان کړم، خو که دا تاسو واورئ تاسو به زما سره بغض او حسد شروع کوئ او زما نه به لرې وتښتئ او زما تکذیب به هم وکئ. داسې خبرې راته معلومې دي، دا زه تاسو ته کومه نه وایي. عبدالله بن مسعود رضی الله عنه فرمایي چې د څوک چې د یو سړي د هر سوال جواب ورکوي نو دا لیونی دی، لیونی د هر سوال جواب ورکول دا هم مناسب نه دي، قسمه قسم سوالونه خلق کوي. تر دې پورې قرطبي وایي چې کافر ته به د قرآن تعلیم نه ورکوي د دې دپاره چې هغه مسلمان شي،
نو قرآن تعلیم به ورته نه ورکوي. چې مسلمان شو بیا به ورته قرآن تعلیم ورکوي. یا بدعتي هغه مناظرې کوي د خلکو سره، نو هغه هم تعلیم ورکول چې کوم دی هغه جایز نه دي. یا یو داسې سړي ته یو دلیل ښایي چې هغه د هغې په وجه باندې د خلکو مالونه خوري بیا، او حاکم ته به هم داسې تعویل نه ښایي چې هغه د عوامو په اندروني معاملاتو کې مداخلت وکړي، او عامو خلکو ته هم داسې شرعي رخصتونه او شرعي حیرې ښودله دا نه دي په کار چې د هغې د وجې نه چې کوم دی دا خلک په حرامو کې مبتلا شي. نو دا نه ده په کاره. نو نبی علیه السلام فرمایي چې د خلقو مخکې د حکمت هغه خلق چې هغه اهل دي هغو ته حکمت بیانوئ، د حکمت خبرې د علم خبرې وایي. که بیان نه کوي نو تاسو به ظلم وکئ په هغو باندې، او د نااهله خلقو په مخکې د علم او د حکمت خبرې مه بیانوئ، بیا به تاسو په دې علم او حکمت باندې ظلم وکئ. اوس لعنت چې وي په دې خلقو باندې په کتمان د حق باندې چې حق پټوي او په هغې باندې لعنت وي. لعنت څه ته وي؟ لعنت چې کوم دی هغه خیري دي، او د الله د رحمت نه لرې کول، او د دې سوال کول چې خدا پاکه دا سړی د دې خپل رحمت نه لرې کړي، خیري کوله. نو دا بیا په درې قسمه دی دا لعنت. یو په شریعت کې عام وصف سره لعنت کول دي، لکه قرآن کې وایي چې په کافرو د الله پاک لعنت دی، لعنت الله علی الکافرین، یا لعنت د الله پاک دی په فاسقانو باندې، یا لعنت الله علی الکاذبین، په دروغجنو باندې الله پاک لعنت دی. یا حدیث کې چې راځي چې هغه ښځې چې هغه مشابهت کوي د سړو سره، هغه سړي چې هغه مشابهت کوي د ښځو سره، په هغو د الله پاک لعنت دی. نو یو عام وصف دی ذکر کو د سړي نوم نه اخلي، دا جایز دی. عام سړی ته نه یادوي، عام لا خاص سړی نه یادوي، خاصه عام یو صفت د هغه بیانوي. د دروغجنو باندې د خدای لعنت وي، په کافرو د خدای لعنت وي، دغسې دا ټیک ده، جایز دی. دویم چې کوم سړي مرګ چې کوم دی هغه په کفر باندې په دلیل قطعي سره ثابتي، نو په هغه باندې لعنت جایز دی. لکه ابلیس چې کوم دی هغه به کافر بري، ابو لهب چې دی هغه په کفر باندې مړ و، که هغه باندې سړی لعنت وایي خیري ورته کوي، کولی شي. دریم هغه سړی چې د هغه د ظاهر حال اعتبار ظاهر حال په اعتبار سره هغه مومن دی یا کافر یې، خو د کفر باندې د هغه مرګ چې کوم دی هغه چاته معلوم نه وي، نو په هغه باندې لعنت کول دا جایز نه دي. ځکه چې کیدای شي چې دغه کافر له هم الله پاک توفیق د اسلام ورکړي او وروستو بیا د مسلمان شي، نو په یو خاص سړي باندې اگر چې کافر هم دی خو هغه باندې هم لعنت او خیري کول دا ټیک نه دی وي. او ترمذي شریف کې حدیث دی چې مؤمن چې دی دا لعنت کوونکی نه وي، او د الله په لعنت سره لعنت مه کوئ. دا ابو داود کې بیا حدیث دی چې یو سړی په یو کس باندې لعنت ولیږي او هغه د هغې مستحق نه وي، نو دغه لعنت هغه ته واپس کیږي. نبی علیه السلام چې په بعضې خاص کسانو باندې لعنت لیږلی دی، لکه نسائی کې حدیث دی، ابو هریره عنه فرمایي چې نبی علیه السلام به د ماسخوتن په مانځه کې د رکوع نه چې پورته شو، نو بیا به په ولاړې د مسلمانانو دپاره دعا کوله، د کافرو دپاره به خیري کولې. انس رضی عنه هم دغه وایي تر یوې میاشتې پورې نبی علیه السلام به رعل او زاکوان او لحیانه دا قبیلې وي، په هغو باندې به لعنت لیږه. عبدالله ابن عمر رضی الله عنه فرمایي چې نبی علیه السلام د سحر د مانځه په دویم رکعت کې چې د رکوع نه پورته شو په ولاړې به د دغه خلقو نومونه اخیسته، د منافقان نومونه به اخیسته، او بیا به وي چې ای الله په فلاني باندې لعنت ولېږي، په فلاني باندې لعنت ولېږي. نو وروستو بیا دا آیت نازل شو چې لیس لک من الامر شیء او یتوب علیهم او یعذبهم فانهم ظالمون. ای پیغمبر صلی الله علیه وسلم ستا دپاره اختیار نشتی، یا به الله پاک د دوی توبه قبوله کړي یا به الله عذاب ورکړي، ځکه چې دوی ظالمان دي. نو د دې نه وروستو بیا منع شو نبي علیه السلام، نو هغه بیا خیري نه دي کړي. وی هغه کسان د دې نه بچ دي الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا، هغه کسان چې او توبه وباسي، اصلاح د عمل وکړي، وبینوا و بیان وکړي، نو دا کسان الله فرمایي چې زه په دوی باندې مهرباني کوم او انا التواب الرحیم، او زه توبه قبلونکی مهربانه یم. نو دلته د توبې نه مراد دا دی چې د الله آیتونه یې پټ کړي، لکه یهودو
نو هغه به د خپل کفر پرېږدي اسلام به راوړي. اصلاح نه مراد دا دی چې خپل باطني اصلاح به وکړي، ظاهري اعمال هغه به هم ټیک کړي. یا د دې نه مراد دا دی چې هغه خپل قوم یا خپل پیروکار چې کوم دی هغو ته به د اسلام تبلیغ شروع کړي او د هغوی اصلاح به وکړي. او تورات کې چې د نبي علیه السلام په باره کې څه راغلي دي هغه دو پټ کړي دي، د هغې نه به توبه وباسي، خلقو ته به هغه ښکاره کړي. نو د دې نه دا معلومه شوه چې د توبې د قبلولو شرط دا دی چې یو ګناه کار یې کړی دی نو هغه به پرېږدي او بیا به مصممه اراده وکړي چې بیا به دغه کار نه کوي او تلافي به یې هم وکړي، هغې تلافي اصلاح به وکړي. د چا نه حق چې کوم دی هغه خوړل دی هغه حق به واپس کړي او چاته یې بدې ردې کنځل کړي دي هغه نه به معافي وغواړي. بعضې څیزونه داسې دي چې په واپس کولو مالونه دي دغه دي هغه به ورله واپس کوي. بعضې داسې دي چې هغه مړه مثلا یو سړی دی هغه غیبت یې کړی دی مړ دی د هغه دپاره به بخښنې سوال کوي، د ځان دپاره بخښنې سوال کوي، دا د هغې دپاره کفاره ده. نو یهودو چې کوم ګناه کړی دی چې د نبي علیه السلام صفات یې پټ کړي وو، د توبې دپاره شرط دا دی چې هغوی اصلاح وکړي، دغه صفات ښکاره کړي خلقو ته. یا مثلا قادیانی دی هغه مسلمان چې په هغه باندې دا لازم دي چې هغه میرزا غلام محمد قادیانی چې کوم دی د هغه د دعوې د نبوت نه براعت وکړي او د هغه د کفر اقرار وکړي. یا عیسائی دی هغه مسلمان چې عیسی علیه السلام په باره کې دا اقرار وکړي چې هغه د الله پاک بنده و او د الله پاک پیغمبر و، هغه د خدای نه و، لکه چې هغو کومه عقیده ده چې دا خدای و نو خدای نه دی. یا مسلمان دی هغه د ګناه نه توبه وباسي نو بیا به ګناه نه کوي، د هغې تلافي به وکړي، نو بس دغه توبه ده. عبدالله بن مسعود عنه فرمایي نبي علیه السلام فرمایلي دي چې کوم سړی چې کوم دی هغه توبه وباسي نو هغه داسې دی لکه ده چې د سره ګناه نه یې کړی. یو سړي ګناه کړی دی او بیا د هغې نه توبه وباسي نو دا التائب من الذنب کمن لا ذنب له. نو دغسې سړي ته چې ګناه کړی او بیا توبه وباسي د هغې نه وروستو هغه ته بدې ردې یا ملامت کول دا هم جایز نه دي. نو ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات، یقینا کسان چې هغوی پټوي هغه چې موږ نازل کړي دي د واضح دلایل نه والهدا او د هدایت نه من بعد ما بیناه، وروستو د هغې نه چې موږ بیان کړي دي دې لره خلقو ته په کتاب کې. اولئک یلعنهم الله، دا کسان لعنت لیږي په دوی باندې الله پاک، ویلعنهم اللاعنون او لعنت لیږي په دوی باندې لعنت کوونکي. الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا، مګر هغه کسان چې توبه وباسي اصلاح وکړي او بیان وکړي، توبه وباسي خپل عمل به آینده لپاره ټیک کوي او بیان به هم کوي. دا کار ما غلط کړی دی، د علماو دپاره هم دغه شرط دی. عالم هغه یو غلطه مسله کړې ده مثلا نو هغه بیا منبر ته خیږي وایي بشر دا مسله غلطه وه هغه به بیانوي، یا کتاب یې لیکل دی په هغه کې غلطې مسلې لیکل دي نو بیا به بل کتاب لیکي هغې کې به دا خلقو ته واضح کوي چې دا خبره له ما نه خطا شوه او بیانو. فاولئک اتوب علیهم، دا کسان الله پاک فرمایي چې زه به په دوی باندې مهرباني وکړم، توبه به یې قبوله کړم. وانا التواب الرحیم، او یقینا زه توبه قبلونکی مهربانه یم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. صلى الله تعالى